بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على سيدنا محمد. الباب السادس في القصر. د دې دینا شپږم باب چې نه دا شروع کیږي. تاسو ویلو چې په علم المعانی کې اته بابونه دي. پایږي اولنې باب د سبب مبارک خبر او د انشاء مبارک. دویم نمبر دا حذف او د ذکر مبارک چې په کم ځای کې موږ مسند او مسند لیدا به ذکر کوو، په کم ځای کې موږ حذف کوو. دریم چې دا د سبب مبارک اطلاق او د تقید مبارک چې په کم ځای کې مطلق ذکر کوو، کوم ځای کې مقید کوو. او نه دا وسلورم او د مخکې تعریف او تنکیر چې په کم ځای کې معرفه راوړو، په کم ځای کې نکره راوړو. او بلو تقدیم تاخیر. او دا باب چې دا د قصر په بیان کې دی. نو قصر په لغت کې په معنا د رکوالو سره راځي او په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې یو څیز په بل څیز سره په مخصوص طریقې سره خاص کول. یو څیز په بل څیز سره په مخصوص طریقې سره خاص کول دې ته قصر ویل کېږي. یو څیز په بل څیز سره د قصر په یو طریقې په ذریعه سره په مخصوص طریقې سره، نو مطلب مخصوص طریقه دا ده چې دا به د قصر چې کم سلور طریقې دي، نو په هغه طریقو کې په یو طریقې باندې به دا خاص کړي. ما ته وګورئ، قصر په لغت کې معنی ده رکا وهل، منع کول. او په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې یو څیز د بل څیز سره د قصر په مخصوص طریقو کې په یو طریقې سره مخصوص کول یا منحصر کول، دې ته چې نه دی ویل کېږي دا قصر. لکه دلته مثال دی، ما فهم الا علی، مطلب ما خبرې وکړلې او زما چې هلکه د ما په خبره باندې صرف علی پوه شو، نور په یو کس پوه نه شو. نو دلته کې ما دا فهم چې دی نو دا مې خاص کو د علی سره، چې فهم صرف چا ته حاصل دی؟ علی ته حاصل دی. نو دا ما قصر وکړم. او د قصر په طریقې سره مې وکړه چې بدې کې ما د قصر څلور طریقې دي، وروسته به تاسو ووایئ. یو پکې دا چې ما الا پکې ذکر شي. د الا نه مخکې چې کوم ټکي که نه، د الا نه مخکې یعنې دې ته مقصور ویلی کېږي. او د الا نه وروسته چې کمي نه ته مقصور علیه ویلی کېږي. د الا نه مخکې چې سوي نه ته څه وایي؟ مقصور. او د الا نه وروسته چې سوي نه ته څه وایي؟ او په کم حرف په کم طریقې سره چې کېږي هغې ته ادات القصر وایي. ادات القصر ورته هم وایي، طریق القصر ورته هم ویلی کېږي. دا مثال چې ما فهما الا علی، نو په دې کې دا ما او الا دا سری ادات القصر دي، او دا فهمه دا څه دی؟ مقصور دی. او علی یعنی پس کم سیز چې کم سیز باندې چې دا حصر کولی کېږي هغې ته مقصور علیه وایي. څه ورته وایي؟ او کم سیز چې خاص کولی کېږي هغې ته مقصور وایي. پوه شوې په دې باندې؟ دا یې زده کړله. قصر په لغت کې معنی سره رکا وهل، او په اصطلاح کې تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، یعنی په یو خاص طریقې سره یو څیز په بل څیز سره خاص کول. په یو خاص طریقې سره یو څیز په بل څیز سره خاص کول. کم څیز چې خاص کولی کېږي ته څه وایي؟ مقصور. او په چا باندې چې خاص کولی کېږي ته څه وایي؟ او په کمو حروفو په ذریعې سره چې کېږي نو هغه حروفو ته څه ویلی کېږي؟ ادات القصر یا طریق القصر. دا یې زده کړو. لکه ما فهم الا علی، په دې کې مقصور، مقصور علیه او ادات القصر کم کم دي؟ ما او الا پکې څه دي؟ ادات القصر. او دا ما فهمه پکې د الا نه مخکې چې کوم اثر او د الا نه وروسته چې سره نه اثر مقصور علیه. دا یې زده کړو. د کم ځای پورې نه پوهېږئ بیا ما ته وایي. دا به ستاسو د ځان سره مخوالی ده، ما سره هم مخوالی چې ما ته ووایي چې هلکه پوه نه شوم په دې باندې. دا قصر دوه قسمونه دي. یو ته ویل کېږي قصر حقیقي، او یو ته ویل کېږي قصر اضافي.
قصر څو قسمونه دي؟ دوه. یو څه دي دا په کتاب کې دی، دا ټول څه په کتاب کې لیکلي، دا تاسو ته کتاب وایم او ما ته ګورئ تاسو په پښتو کې پوه شئ نو بیا په کتاب کې لګول اساني. دا قصر څو قسمونه دي؟ دوه. یو سره قصر اضافي حقیقي دا حقیقت نه دی. نو قصر حقیقي مطلب دا دی چې یو څیز په بل څیز سره خاص شوی په اعتبار د واقع او حقیقت سره. دا مطلب دا څیز صرف په ده پورې خاص شوی دی او د دې نه علاوه په بل چا پورې دا نشي خاص کړی. لکه ته داسې ووایې چې لا کاتب الا علی، لا کاتب الا علی، مطلب په یو علاقه ده، په هغې علاقه کې صرف یو عالی دی چې هغه له لیکل وستل ورځي او نور لیکل وستل چاله نه ورځي. نو ته په دغه ټایم کې لا کاتب الا علی مطلب سره چې په دې علاقه کې هیڅوک لیکونکی نشته دی سوا د څه نه؟ د علی نه، سوا د علی نه. نو دا قصر حقیقي دی. کله چې په دې علاقه کې نور د سر لکه په حقیقت کې نور دغه څیز موجود نه وي، د یو څیز د چا سره خاص شوی صرف د دغه یو څیز سره خاص کړي او د دې نه علاوه د هر چا نه چې انتا نفي کو. او قصر اضافي دی ته وایي چې د څه خلکو په نسبت باندې د یو څیز په نسبت باندې هغه تا خاص کړی. لکه مطلب دا دی چې اوس په کلي کې ډېر شی خلک دی، لیکونکی ډېر شی خلک دی، خو دا علي ته دا پکې لکه صحیح لیکونکی دی نو ته چې لا کاتب الا علی. پوه شوئ؟ یا لا ستا ذهن کې دا خبره ده چې لکه یو کس په باره کې ستا ذهن کې دا دي چېرې دی ولاړ دی یا ناست دی او تا ورته ووایې چېرې ما علی الا قائم، نو ستا ذهن کې دا ده چې دا علي به یا ناست یا به ولاړ دي او تا ورته ووایې چې ما علی الا قائم، یعنی دا علي چې دی دی نه دی مګر ولاړ دی، یعنی علي صرف ولاړ دی یعنی ناست نه دی. خو دا مطلب یې نه چې اوس همیشه لپاره جدی ناست دی. نو په قصر حقیقي کې دا چې یو څیز د بل څیز سره خاص کول په طریقې د واقع او حقیقت سره، او په قصر اضافي کې دا چې یو څیز د بل څیز سره خاص کول خو په نسبت د نورو باندې، په اضافي کې د نسبت د نور او په حقیقي کې د حقیقت په اعتبار سره لګا دا چې د بل چا سره خاص کیږي. نو مطلب دا چې ما علی الا قائم، علی ولاړ نه دی یعنی ناس، علی نه دی مګر ولاړ دی یعنی ناس نه دی. اوس په دې کې تاسو مقصور علی دا پکې وپېژنئ دا لا او الا دا څه شی شو؟ عادات القصر او کاتبه مقصور او دا علی مقصور علی. یعنی ما یې چې دا کتابت دا صرف او صرف خاص شوی دی په چا پورې؟ نو په چا پورې په چا باندې چې خاص کولی دی ته مقصور علیه وایي، او کوم څه چې خاص کولی دی ته څه وایي؟ مقصور وایي. او ما علی الا قائم په دې کې تاسو وښیئ دا ما الا به سره عادات القصر دی او علی دا سره مقصور دی او قائمون سره مقصور علی. په دې باندې پوه شو تاسو؟ په دې باندې پوه شوئ؟ دا قصر څو قسمونه دي؟ دوه. یو قصر حقیقي او بل څه دی؟ قصر حقیقي څه ته وایي؟ چې یو څیز د بل څیز سره خاص کول په طریقې د واقع او حقیقت سره چې په حقیقت کې د دې نه علاوه بل یو موجود نه وي، یعنی صرف دغه وي. لکه ما تاسو وایي چې لا کاتب الا علی، دا په هغه وخت کې ویل صحیح دي. د قصر حقیقي مثال به هله جوړېږي چې کله ته په دې کلي کې په دې علاقه کې صرف دغه یو لیکونکی موجود دی، د دې نه علاوه نور نه وي. پوه شوئ مې باندې؟ او که نور هم نو بیا به دا قصر حقیقي به نه بلکې بیا قصر اضافي وایي. او قصر اضافي دی ته وایي چې دا حقیقت او د واقع په اعتبار سره نه بلکې دا په یو معین څیز ته په نسبت په اعتبار سره وي. لکه پوه شوئ مې باندې؟ لکه پوه شوئ؟ نو لا کاتب الا علی نه مطلب دا دی چې په دې کلي کې په دې علاقه کې بل څوک لیکونکی نشته دی سوا د څه نه. او ما علی الا قائم مطلب یعنی دل کې د یو خاص څیز په نسبت سره دا خاص شوی چې دا علی نه دی مګر ولاړ دی یعنی ناس نه دی. خو دا مطلب یې نه دی چې د علي لپاره نور صفات نشي ثابت کېدی، د علي لپاره نور صفات هم ثابت کېدی شي، خو د معین څیز په اعتبار سره موږ دا ووایو چې علي ناس نه دی مګر څه دی؟ ولاړ دی. صرف د ناستې په اعتبار سره موږ دا ووایو. خو دا مطلب یې نه دی چې یاره علي نه دی مګر ولاړ دی یعنی علي قاري نشي کېدی، علي کاتب نشي کېدی او علي دا حافظ نشي کېدی، علي تلونکی نشي کېدی. دا مطلب یې نه دی بلکې د څیزونو په نسبت باندې ما د دې سره خاص کو چې دا دې معنی دا ده ما علی الا قائم، علي نه دی مګر ولاړ دی مطلب دا چې ملاس نه دی یا ناست نه. نو دا قصر اضافي دی چې په دې کې د معین څیز سره دا خاص کې د معین څیز باندې بل څه نه. بلې پوه شوئ؟
قصر حقیقي او قصر اضافي پیژنو ودرې دوه دوه قسمونه دي یو د قصر الصفه على الموصوف او د قصر الموصوف على الصفه بالکل آسان دي ما ته صرف فکر وکړئ قصر الصفه على الموصوف او قصر الموصوف على الصفه قصر الصفه على الموصوف دي دوی چې دا صفت نه دا صرف خاص کې دا موصوف سره صفت خاص کې د موصوف سره چې دا صفت صرف دی یو موصوف ته ثابت ته بلتا نه ثابت لکه ما دا وې لا کاتب الا علی نو بدی کې صفت څه شری ها دا کتابت ته کنه نو دا قصر صفت علی الموصوف مثال ده چې دا صفت خاص ته صرف د دی یو موصوف سره دبل چا سره نشي کېږي پوه شو به معنی لا کاتب الا علی دلته کې دا صفت د کتابت صرف او صرف خاص ته چا سره درې علی سره یعنی کتابت صرف او صرف ثابت ته علی لا زید ته نه ثابت عمر ته نه ثابت بکر ته نه ثابت پوه شو په دې باندې پوه شو دا صفت خاص ته چا سره خو علی خاص نه لري صفت سره علی نورم کې دی چې علی د پاره صرف کتابت صفت نشي کېږي بلکې د علی لپاره قراءتم کې رشي د علی لپاره تللم کې رشي د علی لپاره ودریدلم کې رشي خدا صفت نه صرف خاص سره سره پوه شو به معنی الګه پوه شو قصر صفت الموصوف سره چې دا صفت راګیرول په موصوف باندې چې دا صفت صرف او صرف ثابت ته چاته موصوف ته پرې پوه شو او قصر الموصوف على صفت چې دا موصوف خاص وي صرف د دې صفت سره موصوف خاص وي صرف د دې صفت سره د دې موصوف د لپاره نور صفاتونه نسب لکه د دې په مثال له وما محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول دې خلکو کافرانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله داوی په نظریه داوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حی لا يموت چې پیغمبر سلام همیشه لپاره ژوند دی او دا بل کدا غنه منی بنو نه الله پاک فرمایي وما محمد الا رسول نه دا محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول له مطلب دا دی چې لکه قصر الموصوف علی صفت ته چې دا موصوف راګیر شوی دی خاص شوی دی صرف د دې صفت سره موصوف راګیر شوی دی د دې صفت سره یعنی دا موصوف محمد صلی الله علیه وسلم دا پر صرف دا یو صفت ثابت ده رسول او نور صفاتونه چې کم ته وي حي لا يموت قصر اضافي نه شي کېده خدا صفت خاص نه ده موصوف سره لکه دا رسول صرف محمد نشي کېده بلکې دا رسول محمد صلی الله علیه وسلم نه علاوه نورم کېده شي کنه نو بری کې صرف د یو طرف نه لګي قصر الصفات الموصوف څه مطلب ده چې صفت خاص وي د سره خدا موصوف خاص نه دی صفت سره پوه شئ او قصر الموصوف على صفت څه مطلب ده چې موصوف خاص وي صفت سره په دې باندې تاسو پوه شئ ها او دا قصر صفات على الموصوف او قصر الموصوف على صفت د دوه قسمونه جوړ دي شي د قصر حقیقي جوړ دي شي او د قصر اضافي جوړ دي شي نو ټوټل څو قسمونه شول سلور قصر الصفات على الموصوف حقيقي قصر الصفات على الموصوف اضافي قصر الموصوف على صفات حقيقي او قصر الموصوف على صفات اضافي وس زي تعریفونه نشم کولای تاسو کړه د کول شو چې تاسو وای قصر صفات على الموصوف حقيقي څه مطلب ده چې صفت خاص وي د موصوف سره او قصرهم حقيقي وي یعنی مطلب هغه صفت دغه اختصاص صرف دغه یو څه د لپاره کې دي چې بل د لپاره نشي کېږي او قصر الموصوف على صفت حقيقي څه مطلب شو چې صرف دا موصوف خاص وي در سره او دا خاصواله صرف د لپاره کې دي چې بل تر لپاره نشي کېږي او قصر صفت على الموصوف اضافي څه مطلب شو چې صفت خاص وي د موصوف سره او دا قصر ته نه د بعضو په نسبت سره د بعضو معین په نسبت با دغه سره په مناسبت سره پوه شئ او قصر الموصوف على صفت اضافي څه مطلب شو چې دا موصوف راګیر وي په صفت باندې او دا بګي پوه شئ به معنی اله که تاسو پوه شئ به معنی ها پوه شئ اوس وګورئ دا کتاب دا پوره ده کما که بچو ما ها و الباب السادس في القصر شپږم باب چې دا پس کې نه قصر په لغت کې معنی سره رکاوهل خاص کول یا رکاوال
القصر په اصطلاح کې څه ته وایي؟ تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص، یو سیس د بل سیس سره خاص کول په مخصوص طریقې سره. نو کم سیس چې خاص کول کېږي ته څه وایي؟ مقصور. د چا سره چا باندې چې خاص کول کېږي ته څه وایي؟ او کم حروف په ذریعه سره چې کېږي ته څه وایي؟ هلکه پوه شوئ. نو تخصیص شیئین یعنی یو څیز خاص کول دا مقصور شو، بشیئین به یو څیز باندې دا مقصور علی شو، او بطریق مخصوص دا څه شو؟ عادت القصر شو. هلکه پوه شوئ دې باندې؟ لکه ما تاسو مثال درکړو دا ما فهم الا قلیل لا کاتب الا امر ټولو کې دا ځان نو بس بیا. وینقسم الى حقیقی و اضافی، او تقسیمیږي دا قصر دو قسمونو ته، یو قصر حقیقي دی او بل سره قصر اضافي. حقیقي څه ته وایي؟ ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقه، چې بدی کې دا خاصواله یعنی یو څه د بل څه سره خاصوي په اعتبار د واقع او حقیقت سره. یعنی مطلب چې دا کم څه خاص شوی دی کنه دا د چا سره چې خاص شوی په دغه مونږ لګي په دینه علاوه په بل چا کې اوري کنه اوري. لا بحسب الاضافه الى شيء اخر، د بل څه ته په نسبت سره نو، د بل څه په نسبت سره. لکه لا کاتب فی المدینه الا علی معنی سره چې په دې علاقه کې په دې خار کې کاتب نشته مگر څوک دی؟ اذا لم يكن غيره فيها من الكتاب، کله چې په دې علاقه کې په دې خار کې دغه نه علاوه د علی نه علاوه بل څوک لیکون کوي. پوه شوئ په دې معنی؟ د دې نه علاوه به نور څوک لیکون کوي نه. دا مثال به حاله سي کې د قصر حقیقي لپاره. پوه شوئ؟ او قصر اضافي څه ته وایي؟ ما كان الاختصاص فيه بحسب الاضافه الى شيء معين، چې وایي یو څه د بل څه سره خاص شوی او په اعتبار د اضافت سره یو معین څه تا، یعنی د معین څه په اعتبار سره دا خاص کړی، د حقیقت او د واقع په اعتبار سره نه خاص کړی. لکه ما علی الا قائم، ته وایي چې علی نه مگر سره ان له صفه القيام، چې د لپاره صفت د قیام ثابت ده، لا صفه القعود، صفت د قعود ولا ثابت وليس الغرض نفي جميع الصفات، او ستا غرض ویل لګي د ټولو صفاتو دغه نه نفي کول نه دي عنه د دې دغه نه علینا ما عدا صفت القيام، سوا د صفت د قیام نه. هلکه وای دی چې وای علی نه نه علی مگر ولاړ دی، مطلب دا چې ناس نه دی. نو دلته کې د علی لپاره خدا قیام ثابت کو، د علی د قیام د قیام د علی د قیام سره خاص کو، علی د قیام سره څه کو؟ خاص کو. علی د قیام سره خاص کو کنه ما علی الا قائم. نو کوم څه موږ وی چې الا نو قینا مقصوری کنه، نو دلته کې د علی خاص کړه ده کنه. نو قصر الموصوف علی صفت مثال لګنه. نو دی موصوف د پاره د قیام ثابت کو، خو د دین علاوه د نور صفات منفي کړل، صرف متعین صفت دې منفي کړل ده چې د علی صرف ولاړ له، مطلب دا چې ناس نه نه. خدا مطلب نه چې صرف قیام د ثابت کو او نور قرائت او کتابت او شهادت او دا ولته ثابت کول نه شي، صرف معین صرف په اعتبار سره. پوه شو نه معنی؟ نه کنه په حقیقي کې دا دی کنه چې په حقیقي کې لکه دا خبره باستر حقیقي مثال بالا شي کیږي چې کله په دې خار کې دا کتابت د بل چا لپاره نه ثابت، صرف د علی لپاره، یعنی په خار کې صرف یو علی دی. نو دلته کې تا دا کتابت خاص کو صرف د علی سره، د زید عمر بکر لپاره ته هر لپاره کتابت نه ثابت ولې دا مخکې دا ما ویل چې قصر حقیقي لپاره په مثال حاله صحیح کیږي چې کله په دې مدینه کې په دې خار کې د علی نه علاوه بل څوک لیکون کوي نه. نو دلته کې دا کتابت تا مقصور کو، دا د رابن کو، دا د خاص کو صرف د علی سره. په قصر حقیقي کې دا ده، او په قصر اضافي کې دا ده چې دا موصوف ته دا علی دا دغه دی کنه، دا موصوف ته. نو دا مقصور دا دی صرف د دې لپاره دی صرف دا یو قیام دی ثابت کو، خو په نسبت د نور سره. مطلب دا کنه چې دا علی نه مگر صرف ولاړ دی، یعنی ناس نه دی ملاس نه دی، خو دین علاوه د نور صفات نه نه کوي، نور صفات نه منفي کوي. نو اضافي دي ته و چې بدا سیس غوتا سره خاص کړه دی، خو د معین سیس په نسبت سره. او په حقیقي کې دی چې بالکل هر څه منفي کوي، نسبت پکې نه، معین سيزونه پکې نه. په دې باندې پوه شوئ؟ لکه اوس که په خار کې د علی نه علاوه نور څوک لیکونکي موجود وو، نو طلاقات به الی علی نشو ویلی، بیا د قصر حقیقي لپاره بیا دا مثال نه جوړیږي.
بیا به د قصر اضافي لپاره به نسبت مثال جوړیږي خو ته بیا وې چې په دې ښار کې نور لیکونکي هم دي زید عمر بکر هم دی خو دا کاتب چې دا پکې لکه صحیح کاتب پکې عالي دی نو ځکه د کتابت نسبت دی تو کو چې مطلب صحیح کاتب چې دا عالي دی مطلب زید عمر بکر صحیح کتابت ول نه دي ولې پوه شوي نو دا به د قصر حقیقي لپاره حاله مثال جوړیږي کله چې په دې علاقه کې په دې ښار کې د عالي نه علاوه بل څوک کتابت والا وكل منهما ينقسم الى قصر صفه على موصوف او هر یو د دې دواړو نه یعنی د قصر حقیقي او د قصر اضافي نه تقسیمي قصر صفه على الموصوف ته لا فارس الا علي سمانه ده چې شاه سوار نشته مگر څوک دی نو دل لګي دا شاه سوار خاص کو د چا سره د علي سره الګه ما ته وسو ګره نو دل لګي دا صفت فارس صفت ته کنه او علي سره موصوف ده فارس شاه سوار ده کنه او شاه سوار علي ده کنه نو دا د قصر صفت على الموصوف مثال له نو د حقیقي لپاره بسنګي چې مطلب پر علاقه کې د علی نه علاوه نور څوک په خرس ورې نه شي په اسورې نه شي نو بیا د قصر حقیقي لپاره مثال شو او کبري علاقه کې د علی نه علاوه نور څوک په اسبان اسورې دي شي جو بیا قصر اضافي مثال شو پوه شو به معنی هغه پوه شو قصر صفت على الموصوف چې صفت را خاص کړی وي د چا سره وقصر موصوف على صفه او دویم قسم چې نه سره قصر موصوف لا ينقسم الى قصر موصوف على صفه چې موصوف راګر کړی د څه سره لکه ما محمد الا رسول چې نه محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول ہے نو ځل کې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا موصوف ته او رسول سره صفت ته کنه نو دا موصوف خاص کړی دی د دې صفت سره چې د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره صرف د رسالت دا صفت ثابت ده اے فیجوز علی الموت نو موت په جایز ده ځکه چې هغه د لپاره نور صفات ثابت اول حي لا يموت ولم ثابتو هغه پوښتنه دی معنی او دا د قصر اضافي مثال دی د څه مثال دی د قصر اضافي چې دلګي دا موصوف د لپاره صرف تغیر صفت ثابت کړه نو قصر موصوف اضافي دی یعنی د نور په نسبت سره چې د دې نه چې محمد صلی الله علیه وسلم لپاره صرف دغه یو صفت ثابت ده د رسالت او نور ول نه دي ثابتو په دې باندې پوښوي هغه په دې باندې پوښوي فيجوز على المراد په دې باندې پوښوي تاسو وز د قصر اضافي بیا درې قسمونه دي قصر افراد او تعین او قلب نو ان شاء الله بیا سبب وي په دې پوښوي تاسو واړو شابه دغه خبر شوی د قصر منګه لغوي معنی اصطلاحي معنی وکړه او د قصر دوه قسمونه حقيقي او اضافي منګوي او بیا قصر صفت الموصوف او قصر موصوف علی صفت واړو شابه چې په کوم ټکی نه پوهیږم نه ته پوښوګې